أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن سورة بقرہ آیت نمبر 187 د روجی بحث د مخکې نه را روان دی مینس کې پکې الله پاک د دعا مسله ذکر کړه چې صحابه کرامو تپوسو کو چې الله پاک ته په زور دعا وکړو که په پټه وکړو الله وایي په هر حالت کې الله پاک دعا قبلوي او تاسو ترې صرف وغواړئ او په دعا کې بهتره دا ده چې دا پټه دعا وکړی شي خو په پټه دعا کې ما تاسو ته وضاحت کړو چې په دې باندې تلفظ پکار دی صرف په زړه کې راتلل هغه دعا غوښتل نه دي دعا په زړه کې راتلل شو نو په پټه باندې کې په تلفظ وکړي نو دا بهتره خبره ده بل دی کې الله پاک د پټې دعا باقاعده حکم کړی دی ادعوا ربکم تضرعا وخفیا د الله نه پټه پټه او په عاجزۍ دعا غواړئ او پټه دعا کې دا فایده ده چې الله نه څه غواړي نو بس نه به ته څوک لیونی وایي نه به ته څوک پاگل وایي خپل جوړ به دي الله سره خپل لو برابر کا او چې څه ته غواړي په څه طریقې ته غواړي ستا او د الله خپله معامله به او چې کومه دعا په زوره ویلی کېږي نو په هغې کې بیا حکمت دا وي چې بل مسلمان ورور په هغې کې د دعا کې انسان سره شریک شي هغه پې آمین ووایي نو د آمین مطلب دی چې دا کومه دعا تا وغوښتله هغه د مسلمان بنده ځان دپاره مو وغوښته او تا دپاره مو وغوښته تا هغه دپاره وغوښته هغه تا دپاره وغوښته نو چې دا مجمع کې مونږ دعا ووایو ټول مسلمانان پې آمین ووایي دا دعا د ټولو شریکه شي او په دې کې بیا پته نه لګي آمین د چا قبلیږي دعا د چا قبلیږي د هغه یو کس د وجې نه د نورو هم فایده وشي په هغې کې به دغه شرایط وي چې دا لحاظ به پکې ساتلی شي چې د سنتو خلاف ورزي پکې نه وي چاته په دې کې څه مسله او څه تکلیف نه جوړېږي یو سړی په مانځه ولاړي موږ په چغو چغو دلته دعاګانې شروع کړي بل سړی تلاوت کوي او دلته دوه مسلمانان لګیا یو په زوره دعا وایي بل پې امین وایي هغه ته به تکلیف جوړېږي دا ماحول ته به کتل غواړي نور د دعا دپاره مخصوص ټیم نشته نه ورله مخصوص ځای شته مخصوص ټیم ولا څنګه نشته چې په هر وخت کې د الله پاک نه دعا غوښتی شي البته بهترین اوقات پکې شته ښه اوقات پکې شته چې په هغې کې دا انسان الله پاک ته ډېر نږدې د الله پاک رحمت ورته ډېر متوجي وي نو د هغې وجې نه د دعا ښه قبلېدی شي کله د بندګانو په حواله باندې خبره شي چې انسان د ځان دپاره دعا غواړي دا به بل شان قبلیږي د خپل اولاد دپاره غواړي او بل شان مور و پلار دپاره بل شان بچو دپاره بل شان احادیث مبارکو کې د ټولو خپل خپل فضیلت راغلی دی چې اسرع الدعاء اجابة الى الله دعاء غائب لغائب او کما قال علیه السلام حدیث مبارک کې دی چې قبلېدو ته هغه دعا ډېره نږدې ده چې یو مسلمان بنده د خپل غایب ورور دپاره وغواړي غایب ورور هر څوک کیدی شي نسبي ورور نه دی مراد خو د بل مسلمان دپاره وغواړي نو هغه دنه خبر نه او ته دلته په داسې حالت کې هغه دپاره دعا وکړي که هغه ته څه تکلیف وي که څه هر څه مسئله تا ته معلومه ده او که نه ده خو بس داسې عمومي دعا ورله وغواړي بله ورځ مې یو ملګري ته خبره وکړه امبولینس ته په خوا باندې تیر شو هسې د هغه د تعلیم دپاره مې خبره کوله مېره کیدی شي الله پاک به ما په دې یوه دعا باندې بخي ځکه د امبولینس چې روان نو ما ته دا پته نشته چې دا د کوم ځای نه راغی او چېرته روان دی څوک یې اغوستی دي خو د زړه د اخلاص ورته دعا کوم خدای د نیک عمل دپاره شفا ورکړي
او چې د ښکته نه امبولانس را رواني که نه خدای په خپل رحم یې وبخي زه یم هسې مړی راغستی دی ښکته نه اکثر مړی راغستی خدای ته یې وبخي نو زه پیژنم نه وی خو به مسلمان د دې علاقې کې کافر نشته مسلمان به نو زه ورته دعا وکړم غایبانه دعا شوه ده نو دغه شان هېڅ پته نه لګي د چا دعا چا دپاره قبلیږي دعا کې بخل نه دی پکار هر چا دپاره غوښتل پکار دی جی جی او جی په یوه دعا باندې یوه نیکي شوه نو دا خو دا دعا د بل بنده دپاره دعا کول خو هغه سره احسان کول شو ښېګړه کول شو او ښېګړه ښکاره خبره ده نیکي ده نو که په دې ښېګړه باندې ډېرې میلاو نه شي د یوه خو اړو چېرته تلې نه ده دا یوه اړو چېرته تلې نه ده لکه تبلیغي حضرات وایي اراده باندې یوه نیکي میلاویږي نو دا کوم سړی چې نوم لیکي پته نه لګي ده به اراده یي یا به نه اب اراده یي یا به نه اراده مطلب خدا ده چې که ماته اسباب برابر شو وخت را سره شو او زه فارغ شوم نو زه به چله لګوم یا به څلور میاشتې لګوم خو که زړه کېدای چې کار څه برابر شو جوړ وطن د دین او ځان خلاصول غواړي دی سړی پرېږدي نه ای سړي پورې ونښلي نو بیا پرېږدي نه نو خبره د نیت پورې ده نیت باس بار بار شوی دی او اصل کې پاغې کې زموږ مادي نظر زورور شوی دی مادي نظر دا زورور شوی دی چې ما ته هم پته ده چې دا پیسه قیمتي ده یا د مریض سره بل څه امداد کول قیمتي دي خو دا دعا ګنې قیمتي نه ده او د مریض په باره کې هم زما دا خیال دی چې هغه ته د پیسو ضرورت دی نو پیسې هغه ته قیمتي دي دعا ورته قیمتي نه ده دا یې وجه نه موږ دا کمتر شی وګڼو دا ډېره ښکلې خبره وکړه ډېر زیات احتیاط په دې کې پکار دی بهی دعا به درته کوو الله دې جوړ کا داسې ویل نه دي پکار موږ خو صرف دعا کولی شو نو نور هم څه وس نه کېږي دا وړوکی وس دی نو دا ټول نه غټ کار خدا دی چې الله نه هغه ذات نه ورته غواړي چې چا نه جوړه کړی دی چا نه جوړه کړی ته هغه ته وایي خدای یې جوړې کړي نو دې نه غټ خبره نوره څه شوه بهرحال د دعا ډېر آداب هم دي دغه شان او دا خپل اوقات هم دي خپل ځایونه هم دي چې هغه ځایونو کې الله پاک د بنده دعا په اسانه باندې قبلې په ښه طریقه باندې قبلېږي نو کور کې دعا حیثیت یو شان دی جومات کې بل شان دی جوماتونو کې بیت الله شریف کې بل شان دی مسجد نبوي کې بل شان دی دا شان د قبولیت ځایونه احادیثو کې مختلف راغلي دي او دغه شان چې مور و پلار د بچي دپاره دعا غواړي نو هغه نه رد کېږي نو هغې ما ته وضاحت کړی چې د بچي دپاره د مور و پلار دعا هغه په څه طریقه باندې قبلېږي د قبلېدو طریقې جدا جدا کېدی شي دا دې څوک نه وایي چې ما بچي ته دعا وکړه او هغه قبوله نه شو نو چې څنګه بچي ته دعا قبلېږي دغه شانې بد دعا هم قبلېږي خیال کوئ وره په دې کې ډېر زیات احتیاط کوئ دعا هم قبلېږي خو بد دعا هم قبلېږي چې دا بس میان دې په معمولي خبره باندې اسمان را کوز کړی او بې حسابه خیرې کوي بچو ته او نو چې بیا بچې ته الله پاک واخلي یا چېرته بیماري پې راشي یا څه ځای ماترامات شي وګرځېږي زخمي شي نو بیا سر دې تړلی ټول مردا جاړي نو جاړې څه له تا خو وی چې خدای دې غرق کا خدای دې تباه کا خدای دې ګاډي د ټیر نه لاندې کا دا خیرې خو ته تا کولی نو په هغه ټیم کې دا خبره عام خلک دا خبره کوي د مور پلار خیرې د زړه نه نه د زړه نه نه خو کله دا بنده دومره زیات خفه شي که نه دی به نه غواړي چې د زړه نه دي خو به د زړه نه شي هغه د زړه نه شي نو بس دا خو ښه خبره ده خیر دغه په زخم پټۍ لګول ښه خبره ده جی جی نو هغه به دعا به ته جوړه کړه د خیرونه به دعا جوړه کړه نو خپله غصه به هم سړه کړه دا موږ ته استاد خبره کوله چې پښتانه خو په کنځلو کې ډېر زیات ماهر دي او چې دا تجوید یې نیم کړی که نه بس بچي ته یا بل چا بچي ته غټه حرامي دا حوا سره داسې ښه په حلوا په شانې ووایي ښه جوخته یې ووایي
او نور چې ورته وایي نه الحمدلله رب العالمین به وایي. او د حرامي دپاره دا ښه ټیک ټاک یاده کړي ناوی چې په دې کې ډېر زیات احتیاط پکار دی. دا کنزل ډېر سپک کار دی چې تا چاته حرامي ووي او هغه در باندې کیس وکړو، قاضي ته لاړو چې دې سړي ما ته ویلي دي چې ته حرامین، د دې مطلب دا شو چې زه د خپل پلار بچی نه یم. دا به درته پته یې نه اوس دې ثابته کړي، دی دې ثابته کړي نو هغې دپاره خو به څلور ګواهان پکاري. څلور ته خو به دعوه کوي خو څلور ګواهان به پکاري، به د کوم ځای نه راوړي. نو بیا ګورئ اتیا کوړي دي ښه په شریعت کې، د سړي دپاره اتیا کوړي دي، چاته د حرامیو ثابتولی نه شي. نو ډېر زیات احتیاط پکار دی په دې کې. نو دعاګانې د هغې قبلېدلو د هغې اوقات او ځایونه هغه بار بار تاسو ته بزرګان ذکر کوي، یادوئ هم او دعاګانې بار بار الله پاک نه ډېرې ډېرې غواړئ. خو که زما پکې څوک کیسه نه کوي نو زه هم ورته بیا دعا نه کوم. ګوره بدل کار دی که نه، د بدل خبره ما ته چې چا دعا کوله نه دی پوه شي چې زه ورته دعا کوم. زما په خیال چې دا دلته کم ناست دي نو زما دعا نه خو به یو هم نه بار کېږي. څنګه څنګه د چا دې صفت کول ښه سړی دی؟ نه دا خو دعا نه ده که نه، دا خو به درته وایي چې خدای دې ژوندی لري هغه ښه سړی دی. نو بیا هم صفت شو هم دعا شوه، دا به سره ملګری کې ښه جي. نننی سبق ته غوږ کېدی جي، دا خو په پروني سبق کې نور بحث رانه وتو. د دې روجې سره یو حکم دا تړلی دی چې انسان به د روجې په حالت کې نه به خوراک کوي، نه به څښاک کوي، نه به د خپلې ښځې سره د ښځوالۍ تعلق ساتي. نو خبرې به داسې په تړلو الفاظو کې کوو، بس تاسو مشران پې پوه شئ دغه کافي ده. نو روجې حالت کې ابتدا د اسلام کې په دې باندې د شپې د ورځې دواړه پابندي وه، نه د شپې اجازت و نه د ورځې اجازت و. نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د شپې دغه عمل وکړو. نو سحر وختي نبی علیہ السلام ته راغی، بس کاته خرابه شوې ده، نو خو غرق شوم، هلاک شو. نبی علیہ السلام وی چې د الله کوم حکم یې هغه به کېږي. نو اوس د دې صحیح علاج دی، ما ته خو څه پته نشته چې الله راته څه وي هغه شانې به کوو. نو الله پاک دا آیت نازل کو احل لکم لیلة الصیام الرفث، د شپې تاسو ته اجازت دی د شپې آزاد خوراک څښاک او دغه اعمال کولی شي. نو دلته دا لفظ الله پاک احل استعمال کړی دی. عمر فاروق رضی الله عنه خو د پابندۍ په وخت کې کار کړی دی، پابندي وه خو هغه دغه عمل کړی دی، خو هغه ته څه سزا نه ده میلاو شوي. وجه یې څه ده؟ په دنیا کې هم دا قانون رایج دی چې کله یو قانون جوړیږي نو هغه دی نن جوړ کی او د نن نه 10 ورځې 15 ورځې میاشت کله 2 میاشتې مخکې ولا تاریخ کې دی وای دا هغه تاریخ نه دا نافذ العمل دی. هغه کې کله د خلکو نیت خی نو چرته څوک داسې چې هغه مجبور یې پکې بچ کول غواړي، هغه بچ کول غواړي د سزا نه، وای دا د پلانی تاریخ نه نافذ العمل دی. کله څوک ظالمانی نو هغه پکې څوک راګیرول غواړي، نو هغه جرم 10 ورځې مخکې کړی، قانون دوی نن جوړ کی او وای دا 10 ورځې مخکې نافذ العمل دی، نو هغه په هغه سزا کې راګیر کی. نو دلته هم الله پاک دغه عمل کړی دی، دا دغه قانون دپاره دا یو ثبوت دی. خو په هغې کې به هغه نیت به پکې صحیح پکاري چې د چا د بچ کولو نه بلکې د قومي فایدې سوچ پکې. نو الله پاک نبی علیہ السلام ته وایي چې دې ته ووایه چې بس دا ته داسې وګڼه چې دا کار ناجایز اړوو نه، دا د پخوا ناجایز، بس تاسو ته عمل کړی هېڅ پابندي نشته. او نو اوس تاسو ته اجازت دی خوراک څښاک هم کوئ، دغه اعمال هم کوئ، خو د کله پورې حتی یتبین لکم الخیط الابیض. د دې بحث مونږ په ابتدا د دې ترجمې کې کړو او د دې مثال هم ورکړو چې تفسیر د قرآن په قرآن سره متصلا چې نږدې الله پاک د یو خبرې وضاحت کوي، دا یې لپاره هم دا مثال ورکړو. او بیا الله پاک وایي چې دا روژه د شپې پورې ده، د شپې پورې ده مطلب چې کله شپه شروع شوه د روژې ټیم ختم شو، چې ورځ شروع شوه نو روژه شروع شوه
د بوزي ټیم ختم شو په روژه کې او چې کله د روژې په میاشت کې ورځ ختمه شوه او شپه شروع شوه نو بس د روژې ټیم ختم شو بوزه شروع شو ان په دغه ترتیب باندې به دا پوره میاشت مسلمانان روژې نیسي کله داسې وشي چې په ځینې علاقو کې شپې ډېرې اوږدې وي ورځې لنډي کله ورځې ډېرې اوږدې او شپې لنډي ځینې علاقې پکې داسې چې په هغې کې ډېر وخت اړو د سره شپه راځي نه ځینې دی داسې چې په ډېر وخت پکې ورځ نه راځي دا یې دپاره خپل خپل احکام دي او مفتی تقي عثماني صاحب الله دې عمر کې برکت واچي هغې ډېر په وضاحت سره دا ټول مسایل لیکلي دي او د مونږ چونکې علاقه الحمدلله داسې ده چې په دې کې ورځ او شپه معمولی فرق پکې راځي خو دغه ورځ او شپه پکې کالو سر جاري وي نو دغه مخصوص حالاتو سره چې کوم څوک مخامخ وي هغې دپاره بیا مسایل موجود شته هغه معلومات کوي خو مختصرا دغه واورئ چې کومو خلکو په علاقه کې شپه راځي نو هغې دپاره خو بیا څه گنجایش نشته هغه ورځ چې هر څومره ده روژه به نیسي لنډه ده که اوږده ده کم کې چې شپه نه راځي او ټول عمر ورځ ده نو هغې به دا خپل اوقات تقسیموي په کومو علاقو کې چې ورځ او شپه یو شان دي نو د هغې سره به مناسب تقسیموي او هغې به د هغه ورځې یو ټیم به ګنټه به مقرري چې دې ګنټې نه دې ګنټې پورې روژه ده دې نه اخوا بیا بوزه ده هغه د ګنټو حساب خو به خامخا هلته هغې جاري په دغه حساب باندې به یې کار کوي چې کومو علاقو کې شپې دي هغې به هم دغه شان ترتیب جوړوي دا یې د منځونو هم دغه ترتیب دی بهرحال د روژې اصل وخت هغه ورځ ده د شپې روژې نیول پکې نشته احل لکم حلال کړی شوي تاسو دپاره لیلة الصیام د روژې په شپو کې الرفثو ملاوېدل الی نسائکم خپلو بیبیانو سره هن لباس لکم دا ستاسو زنانه پرده د تاسو دپاره وانتم لباس لهن او تاسو د دې دپاره پرده یئ دا زنانه تاسو دپاره پرده ده نبی علیه السلام فرمایي من استطاع منکم الباءة فلیتزوج د چا سره چې اسباب وینو هغه د نکاح وکړي اسباب څه مطلب د ضرورت مطابق د خوراک څښاک او د اوسېدلو انتظام او دا سړی دی په بدن او صحت باندې روغ د ضرورت مطابق د دوو کسانو د خوراک څومره ضرورت دی د دوو کسانو دپاره د رهایش څومره ځای پکار دی د دغه دوو کسانو دپاره د ضرورت سامان کم پکار دی او بیا چې کله دا زنانه او د نارینه واده کیږي نو جسمانی لحاظ سره د دواړو پوزیشن څه دی بس دغه کافي ده دې ته وایي باعت او چې کله په دې کې څه داسې کمی پیدا شي یاره چې هغه انسان نشي مهیا کولی چې رهایش نشي ورکولی خپلې ښځې ته او مناسب خوراک نشي ورکولی او یا جسمانی صحت د هغه اجازت نه ورکوي نو دې سړي دپاره بیا د واده اجازت نشته ځکه په ده کې باعت نشته نو من استطاع منکم الباءة فلیتزوج څوک چې دغه باعت لري وسایل لري نو هغه دې واده وکړي بیا نبی علیه السلام فرمایي فإنه احسن للفرج واغض للبصر حکمت نبی علیه السلام ښیي چې وسایل در سره شته او تو واده کولی شي نو د هغې فایده دا ده چې فإنه اغض للبصر د واده په وجه به ستا نظرونه ښکته شي نظرونه به دې ښکته شي ولې ستا نکاح کې چې د چا خور لور راغلی ده د هغې سره ستا یو داسې نسبت او تعلق پیدا شو چې ستا زړه دا نه غواړي چې زما دې بیبي ته دې څوک په بد نظر وګوري په بد نظر څه هسې دې پې هم نظر ونه لګي اوس چې ستا په ذهن کې دا خبره شته چې زما دې ته دې څوک ونه ګوري او ته انسان یې دا پکې شرط دی ګورئ ښه چې انسان وي دا سړی نو دی به د بل چا ښځې خور لور ته په بد نظر نه ګوري نو اغض للبصر خود به خود شو خو چې کوم سړی انسان نه لکه د نن سبا زمانې چې ځان له واده کړی ښه شادي شودی او هغه بیا پردی خور لور ته د هغې په بد نظر باندې ګوري د هغې سره په داسې انداز باندې تعلق ساتلو کوشش کوي چې هغه د دپاره جایز نه وي نو پته ولګي د واده هغه حکمت نه دی حاصل کړی چې حکمت یې نه دی حاصل کړی نو بیا څه وکړو پکار ده چې دویم وله وکړو دریم او څلورم وله وکړو
چاړو سر چوتولو ته نه جوړېږي. بس به دغه علاج دی. فانه اغض للبصر. نو چې د واده سړي صحیح فریض سړی وساتي نو د ده به نظرونه خامخا ډېر زیات محفوظ وي. واحسن للفرج. بل په واده کې دا فایده ده چې دا د انسان د شرمګاه حفاظت کوي. دی به په غلطو ځایونو دغه کوشش نه کوي چې په غلطو ځایونو دی دغه خپل خواهشات پوره کړي. او بیا نبی علیه السلام فرمایي ومن لم یستطع فعلیه بالصوم. چې څوک دغه طاقت نه لري، باعت نه لري، ضرورت سیزونه نشي پوره کولی، رهایش نشي ورکولی، خوراک ساک انتظام نشي ورکولی، یا بله څه بدني کمزوري وي، نو دی بیا روجي نیسي. فعلیه بالصوم. دی بیا روجي نیسي. نو دا ما یو کس راته ډېر فریاد وکړو، نو وی بابا راله واده نه کوي، اوس کاته بل شان. نو ما یې ته روجي نیسه. لس 15 ورځې پس بیا راغی، نو چې بیا خو د هغې سره ښه کاته خره. ما یې تا څومره روجې ونیولې؟ اوس یو 3 مې ونیولې. نو ما یې نه، حدیث مبارک کې راغلي فعلیه بالصوم. ډېرې ډېرې روجې به نیسي، ډېرې ډېرې. دا علا مطلب دا دی چې ځان باندې لازم که چې ډېرې ډېرې به نیسي. چې ډېرې نه شي نو بیا ډو نیسه به. بس هغه بیا ملخص سپارش وکړه، کار یې برابر شو. هسې نه اوس تاسو ما پسې ولګئ چې سپارش چاله وکړئ. جی جی هغه د دغه ترغیب دی چې دا د کومو رسمونو رواجونو د وجې نه تاسو ودونه پرېښودي دي هغه ته کټ کوئ. اوس رسمونه رواجونه نشئ کولی، بیا به داسې مالدار شئ چې ډېر ډېر څه به کولی شئ، ډېر ښه کارونه به کولی شئ. دا د هغه خلکو دپاره تعلیم دی. نور دا ما چې کومه خبره وکړو دا اصل کې د ضروریاتو سره تعلق ساتي. دغه ضروریات چې څوک نشي پوره کولی نو هغه غریب نه، چې هغه انتهایی غریب حساب دی. جی دا خبره صحیح ده که نه؟ بل پکې دا خبره ده چې داسې سړی بیا د زکات مستحق وي چې دا طاقت نه لري که نه، دغه ضروریات نشي پوره کولی. نو په دې کې بیا باقاعده نور احادیث مبارکو کې مالدارانو ته ترغیب ورکړی شوی دی. اسلامي حکومت چې قایم وي نو د هغې دا فرض ګرځولی شوي دي چې دی په خپله بندوبست نشي کولی، ته به وله بندوبست کوي چې معاشره دې د بې حیایۍ نه محفوظ شي. دا یې خپلې لارې شته دی. بیا اوس پته نه لګي چې ریاست مدینه قایم شي چې بیا به ټول له ودونه وکړي. نو الله پاک وایي چې تا نو دغه خبره چې کم سړی دغه طاقت نه لري هغه د روجې نیسي، مطلب چې د خواهشات کنټرولي. نو الله پاک وایي دا زنانه ستاسو دپاره پرده ده. نو دغه پردې مطلب دا دی چې انسان به خپل خواهشات په دومره حده پورې په کنټرول کې پاتې شي چې دی به د کور نه بهر د نور څه خواهشات نه کوي. وانتم لباس لهن. تاسو د دې دپاره پرده یې، د دې دپاره پرده یې. نو دا خو چې چا ودونه شته ته خو په خپله باندې احساس دی ورته پته لګي چې یاره زنانه د خاوند په موجودګۍ کې یا د شادو شوده کېدو نه پس د هغې څه احساسات یې څومره هغه محفوظ تصور کوي ځان، او څومره ځان په پرده کې تصور کوي. او د هغې نه علاوه چې نور وي نو هغې بیا د هغې باره کې که هغه په خپله نه یریږي نو مور و پلار سره فکر وي، مور و پلار سره فکر وي چې یاره دا لور خور مې واده شوې نه ده، نو د هغې فکر ورسره وي. په څه وجه فکر ورسره یا د مشران پرې ټول پوهېږي. عالم الله پته د الله پاک ته انکم کنتم چې وی به تاسو تختانون انفسکم چې خیانت به مو کو ځانونو سره. الله به در باندې پابندي لګولی وی چې ټوله د روژې میاشت به چوټي، دا عمل به پکې نه وي. نو الله ته دا پته وی چې دا حکم مې درته دومره سخت کو نو تاسو به بیا خیانت کوئ او ځان به نقصانی کوئ. چې خیانت وکړئ خو ځان به نقصانی کوي، نو د الله خو به دغه کې څه نقصان نشته. نو الله وی تختانون انفسکم، ځان سره به خیانت کوئ. فتاب علیکم، الله پاک پر رحمت سره توجه کړه تاسو باندې. وعفا عنکم، او معافي وکړه تاسو ته که په دې منځ کې د عمر فاروق رضی الله عنه نه علاوه د بل چا نه هم داسې عمل شوی نو الله درته معافي وکړه. نو صحابه کرام څومره چې دي هغوی کوشش دا و چې زما ګناه آخرت ته پاتې نشي. نو که څه عمل به ترې وشو رابله نبي علیه السلام ته به وي بس ما دا عمل کړی دی نو څه د دې څه کفاره ده، څه چل وکړم.
په څه طریقه به دا ګناه د ما ختم شي؟ ان تر دې چې ما تاسو ته مخکې خبره کړې صحابه کرام هغه د انبیاء کرامو په شان د الله حفاظت کې نو چې ګنې ګناه ته بیخي نه کېده، ګناه به ته کېده خو هغوی په ګناه کله کېدل نه، هغوی د ګناه نه منکرېدل نه، خو چې ګناه به ته وشول نبي علیه السلام ته به راله چې بس زما دا ګناه شوی نو هغه د هرې ګناه خامخا څه کفاره او څه داسې عمل شته چې د هغې وجې نه هغه ګناه ختمېدی شي. نبي علیه السلام به ورته هغه وښودل. نو الله پاک دلته صحابه کرامو ته اعلان وکړو چې په دې حواله که تاسو څوم کړي دي هغه درته معاف شو. فالآن باشروهن پس تاسو ملاویږئ اوس دوی سره وابتغوا ما کتب الله لکم وابتغوا تاسو لټوئ ما کتب الله لکم هغه چې مقرر کړي الله پاک تاسو دپاره د دې بیبیانو نه چې الله پاک تاسو دپاره کوم څه مقرر کړي دي چې هغه اولاد دی او حسن الصحبت دی، اولاد دی او ښه مجلس دی نو صرف اولاد مقصد نه دی ښه. وکلوا خورئ تاسو واشربوا او څکئ حتی تر دې یتبین لکم الخیط الابیض تر دې چې واضحه شي تاسو ته سپین تار من الخیط الاسود د تور تار نه من الفجر د سحر نه، دغه وضاحت هم مخکې کړی. ثم اتموا الصیام بیا تاسو پوره کوئ روژه الی اللیل د شپې پورې، د شپې پورې پوره کوئ، شپه پکې شامله نه ده خو چې ورځ ختمه شوه شپه شروع شوه ستاسو روژه ختمه شوه. ولا تباشرون تاسو ملاپ مه کوئ د خپلو بیبیانو سره وانتم عاکفون داسې حالت کې چې تاسو اعتکاف کوونکي یې فی المساجد په جوماتونو کې. جومات کې چې د اعتکاف ته اراده وکړه نو اوس د جومات نه وتل او کور ته تلل او دغه عمل کول آیا تاسو ته اجازت نشته؟ د جومات نه د بنیادي انساني ضرورت دپاره، بنیادي انساني ضرورت شرایط ته پکې وږدی که نه، بنیادي انساني ضرورت د هغې دپاره د جومات نه وقتي ته ور وتل جایز دي. دې ټکو ته خیال کوئ، د بنیادي انساني ضرورت دپاره وقتي ته ور وتل جایز دي. نو بنیادي انساني ضرورت خوراک دی. جومات ته داسې څوک نشته چې تا له خوراک راوړي، ته د خوراک دپاره د کور دروازې پورې ورتلی شي کور ته به نه ورځې، د کور څوک به لاس کې درکړي بس په منډه به راځي جومات. دا بنیادي انساني ضرورت دی. اوس چې دغه خوراک وکړي نه خو بیا ویستل هم غواړي، نو ویستل هم بنیادي انساني ضرورت دی. نو که هغه واړه بول دي که لوی بول دي دا بنیادي انساني ضرورت دی. د هغې دپاره د جومات نه بهر وقتي ته وروتی شي. وقتي ته ور مطلب دا چې دغه کار په څومره ټایم کې کیدی شي هغومره ټایم به د جومات نه بهر تیروي، د هغې نه زیات پسې تیرو نو بیا به اعتکاف کې فرق راځي. او الله پاک دا پابندي ولګوله چې د اعتکاف دوران کې تاسو دپاره دغه عمل اجازت نشته. تلک حدود الله دا حدود د الله پاک دی، دا پولې د الله پاک دی. فلا تقربوها نو مور نږدې کیږئ دې ته مور نږدې کیږئ. مور نږدې کیږئ مطلب مکمل پرهیز وکئ. انو دا کرکټیان به ښه پوهېږي باونډرۍ ته مور نږدې کیږي کیچ دی نیولی هسې نه ټچ ورسره نه شي. که ټچ شوی نو چکه به یې که نه څنګه دغسې ده که نه چې کیچ دی نیولی باونډرۍ سره ټچ شوي نو چکه به نو فلا تقربوها مو ور نږدې کېږي، هسې نه پامال یې کړي، هسې نه د دې نه ور واوړي، د الله دا حکم مات نه کړي، نو پرهیز او احتیاط وکړي. فلا تقربوها کذالک یبین الله دغه رنګې بیان الله پاک آیاته آیاتونه خپل للناس خلقو ته لعلهم یتقون دې دپاره چې دوی ځان بچ کړي د الله پاک د حدودو پامالولو نه ځان بچ کړي. نو دلته الله پاک د روجې هغه مختصرا احکام ذکر کړه، خو دا روجه چې د کم ځای نه شروع کیږي او په کم ترتیب باندې شروع کیږي د هغې حکم وروسته را روان دی. خو دې مینځ کې الله پاک یو بله مسله ذکر کوي ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. تاسو ته شاید چې ما درته څه خبره کړې مي په دې مقبرو کې با عموما ما یو وخت کې دا بیان کوو چې الله پاک د مسلمان باندې دا څلور بنیادي عبادتونه فرض کړي دي: منځ، روژه، حج، زکات. دا انسان الله پاک د ځمکې نه پیدا کړی یا د ځمکې د اجزاو نه پیدا کړی دی. نو په دې ځمکه کې څلور غټ عناصر دي، عناصر اربعه، فور میجر ایلیمنټس. دغه عناصر اربعه اوبه، هوا، اور او خاوره دي. که په دې ماده کې بل څه شی وي که نه دا څلور څیزونه به پکې خامخا وي. د دې هر یو څیز خپل خپل طبیعت دی، خپل خپل اثر دی. نو انسان کې خاوره شته، د خاورې خپل صفت دی، د اوبو خپل دی، د اور خپل دی، د هوا خپل دی.
او د دغه صفاتو د وجنه انسان کې بعضی کمزوري پیدا کیږي دکې به ښه صفتونه هم پیدا کیږي په خاوره کې ښه صفت شته نو هغه ښه صفت به هم انسان کیږي خو په دغه خاوره کې بد صفت هم شته چې دکې وسپنه ورکې د نو مې روغه نه درکوي ابې بل نقصان کړي واپس پیدا درکوي خو دا ښه صفت پکې هم شته چې یوه دانه ور واچې د هغې نه تیغ راوخیږي 100 دانې دلته جوړېږي دا ښه صفت پکې هم شته دغه شانې په اور کې ښه صفت هم شته چې تاله د اوسپنه ولیکي د هغې نه ډېر ښکلي ښکلي مزیدار څیزونه جوړ کړي پخلی درله کوي بل څه ګرمایش درله درکوي خو په دغه اور کې دا بد صفت هم شته چې قیمتي قیمتي څیزونه هم درله سیزي عام کاغذ به هم سیزي خو 500,000 نوټ چې ور واچوي پرېږدي څه هغه هم سیزي نو دی ښه صفت نه دی که نه پکار د پیسو دا کاغذ یې نه سیزلی هغه صفت هم پکې دی دغه شان په اوبو کې هم ښه صفتونه هم بد شته په هوا کې هم شته نو کله کله دا د دې عناصرو دا بد صفتونه انسان باندې غالب کیږي د عناصرو هغه بد صفتونه په انسان غالب کیږي لہذا الله پاک د هغه بدو صفتونو د علاج دپاره د عبادتونه انسان باندې فرض کړي چې که په تا باندې د دې ځمکې یا د خاورې هغه بد صفت چې بخل دی یا خیانت دی هغه په تا باندې غالب کیږي نو ته د خپل مال نه د زکات څه حصه را جدا کا هغه د خدای په نوم باندې چاله ورکه چې کم از کم دغه صفت تا کې نه پیدا کیږي چې تا کې بخل یا خیانت در پکې راشي دویم انسان هغه کې د هوا صفت دی نو هوا په کومو لوړو لوړو باندې الوځي لرې لرې پورې رسي یو علاقې ته ځي بلې ته ځي بلې ته ځي مطلب د لرې لرې ګرځېدو خواهش لري دا انسان نه دغه خواهشات هغه کنټرول کول غواړي نو د دې دپاره الله پاک د حج عبادت لازم کو چې زه حج مو وکړه سیلونه به دې مو وشي عبادت به دې مو وشي ګرځو په نوې نوې علاقو باندې حسابېږي به د عبادت دغه شانې اوبه دي اوبو کې دا صفت دی چې بس کمزوری ځای یي نو په هغې ورځي ځان نه لاندې چې ځای یي نه که نه په هغې باندې ورخیږي بس هغه قبضه کوي ځان سره او نو انسان کې هم دا صفت پیدا کېږي ځان نه کمزوری یي نه په هغې باندې خپېږ دي و هغه پاماله یي و هغه ته نقصان رسوي دا وسایلو باندې قبضه کوي او نو د انسان د دې صفت هم علاج پکار دی د دغه صفت د خواهشات نفسانیو د کنټرول لپاره الله پاک د روجې عبادت لازم کړی دا په دې کې د اوبو صفت دی دا شانې اور هغه هر څه راغونډوي ځان ته هغه سیزي او راجمع کوي او بس نقصان ورته رسوي او نو یو تعلی ده پکې په پورته پکې تلل دي یو شی نقصانې کوي هم خو په پورته د لمبې پورته خیږي نو د اور دا صفت انسان کې هم دی وایي چې د مخ په بره روان ویم د هر چا نه اوچت دی تکبر پکې پیدا کېږي نو تکبر په مانځه ختمېږي ته سجده ولګوه دا خپل محترم مخ دی الله پاک ته راښکته که تندی په ځمکه ولګوه چې ستا نه تکبر ختم شي نو دا مختلف حکمتونه دي علما کرامو لیکلي دي او نو دلته الله پاک روجه هغه لازم کړي ده د دې دپاره چې خواهشات نفسانیه زموږ کنټرول شي د خواهشاتو د حصول دپاره کله کله سړی ناروا لارې اختیارول شروع کړي چې په هغې کې یو د مال په ذریعه باندې د بل حق حاصلول دي نو په منځ کې الله پاک د دغه قسم معاملاتو هم منع کوي چې خیال کوئ هسې نه چې د یو بل مال حاصلول د یو بل حیثیت او عزت حاصلولو دپاره تاسو څه غلطې لارې اختیار نه کوي نو دا یو آیت پکې په دې منځ کې راغلی دی خو د هغې د دې مخکې آیتونو سره تړلو دپاره هم دا دومره اوږد تقریر وکړو لکه ما تاسو ته ابتدا کې ویلي چې الحمد والناس پورې دا قرآن ټول یو تقریر دی نو دا زموږ تقریرونه خو اوږده اوږده نه دا د پنجاب مقررین چې یي که نه نو هغوی کله کله 3 غنټې لګیا تقریر کوي او نو دلته دی جذباتي شي ډېر شی تیزې تیزې خبرې وکړي نو دی دلته په کرسۍ باندې کینی اوبه وتسکي کله وله څوک چاپي هم شروع کي او بیا خلک لګیا نارې لګي خلک نارې وهي د زنده‌باد زنده‌باد نارې لګیای او نو دی ورته ښه دمه وکړي ښه په قلار ورته بیا راپاسي بیا شروع وکړي نو دا چې پکې 3 ورځې چوټي کوو اوس لږ سبق وایو بیا ځو نو دا هغه انداز روان دی چلیږي به نو هغې 3 غنټې تقریر کوم 3 کاله وکړو د خیره سره الله دې پکې خیر واچي جی هغه پکې نه وایو که نه یاره مونږ ته پته دی خلکو په سر کې څومره خوروا ده ولا تاکلوا اموالکم او تاسو مخورئ مالونه ستاسو بینکم په خپل منځ کې بالباطل په ناجایزه طریقې سره اموالکم معنا د یو بل مالونه
تاسو د یو بل مالونه په خپل منځ کې مخورئ بالباطل په ناجایزه طریقې سره چې څه چل دی ورته جوړ کړی او په چل باندې د بل نه پیسې راوباسي او په هغې باندې ځان له خپله خېټه ډکوي دا خو حرام دي. په دوکو باندې، په سودونو باندې، په رشوتونو باندې، په قسمه قسم نورو طریقو باندې د یو بل مال هغه حاصلول دا انسان دپاره حرام دي. ځکه حدیث مبارک کې واضح راغلی دي لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه. د بل مسلمان مال د هغه د طبیعت د خوشحالۍ نه او د هغه د رضامندۍ نه بغیر حلال نه دی. په خپله رضا دله یو شی درکوي یا ستا پې حق جوړېږي او هغه دله درکړي بس دغه ستا دپاره حلال دی. نور چې په کومه څه طریقه باندې چې هغه پې خپئ او ته یې حاصلوي او تا ته دا خفګان پته ولګي. یو خو کله د خفګان پته نه لګي سړی به ظاهر وایي یاره زه خفه نه یم خو چې پته راته ولګي نو بیا د هغې حاصلول سوال کول هم حرام دی. و د مسلمان د بل مسلمان نه سوال کول حرام دي. اوس دا بېله خبره ده چې سوال یې د نه وکړو نو بیا به منع کې نه بیا به وله ورکې بیا به ورکې رټلو اجازت یې نشته. سوال یې د نه وکړو نو د تش لاس واپس کولو اجازت هم نشته او که وس دې نه کېږي نو بیا د رټلو اجازت نشته. خو د بل نه دا غوښتل ناجایز دي. وتدلو بها نو دا وتدلو هم د هغه لانه لاندې دی ولا تدلو بها او تاسو منځدې کوئ د خپل مالونه الی الحکام افسرانو ته اختیارمندو ته حاکمانو ته لتاکلو چې تاسو وخورئ فریقا یوه ډله ستاسو نه من اموال الناس د مالونه د خلکو بالاسم په ګناه سره وانتم تعلمون او تاسو ښه پوهېږئ چې دا قسم حاصلول د مال هغه حرام دي. نو چې تاسو دا مال منځدې کوئ او مور مخکې کوئ حاکمانو ته نو حاکم له سړی پیسې د څه دپاره ورکوي؟ د حاکم خو حکومت کېنولی د دې دپاره دی چې ته به د قوم خدمت کې او بدله تنخوا درکو. حکومت هغه له ښه برابر تنخوا ورکوي او ته هغه له پیسې وړې وله ورکوي خو د څه دپاره یې ورکوي که نه ګفټونه وله کور ته وړې د څه دپاره وله وړې نو نوم یې وله بدل کړی دی. حدیث مبارک کې راغلی دی په آخر کې زمانه کې به حرام له د حلال سیز نوم کې ښودلی شي خلک بیا حلال ګڼي چې دا حلال نو سود ته منافع وایي رشوت ته تحفه وایي. سود ته منافع وایي او رشوت ته تحفه وایي. نور هم ډېر سیزونه دي او نومونه دي نو ځان ته ساتل پکار دي. ډېر زیات احتیاط مالی معاملاتو کې ډېر احتیاط پکار دی. بس دی احل لکم حلال کړی شوي تاسو دپاره لیلة الصیام د روژې په شپو کې الرفث ملاوېدل الی نسائکم خپلو بیبیانو سره هن لباس لکم دا تاسو دپاره پرده ده وانتم لباس لهن او تاسو دی دپاره پرده عالم الله پته د الله ته انکم کنتم چې یی به تاسو تختانون انفسکم چې خیانت به مو کولې ځانونو سره فتاب علیکم نو توبه یې قبوله کړه ستاسو مطلب رحمت یې وکړو تاسو باندې وعفا عنکم معافي وکړه تاسو ته فالآن باشروهن نو اوس ملاویږئ دوی سره وابتغوا لټوئ ما کتب الله لکم هغه چې مقرر کړي الله پاک تاسو دپاره وکلو خورئ واشربو څکئ حتی تر دې یتبین لکم الخیط الابیض چې واضحه شي تاسو ته سپین تار من الخیط الاسود د تور تار نه من الفجر د سحر نه ثم اتموا الصیام وی پوره کړئ روژه الی اللیل د شپې پورې ولا تباشروهن تاسو مه ملاویږئ دوی سره وانتم عاکفون دا چې تاسو اعتکاف کوونکي یې فی المساجد په جوماتونو کې تلک حدود الله دغه حدود او مقرر ځایونه د الله پاک دي فلا تقربوها نو مور نږدې کېږئ دې ته کذلک یبین الله دغه رنګې بیانوي الله پاک آیاته آیاتونه خپل للناس خلقو ته لعلهم یتقون دې دپاره چې دوی تقوا اختیار کړي دي ځان بچ کړي د ګناه نه ولا تاکلوا اموالکم مه خورئ مالونه د یو بل بینکم په خپل منځ کې بالباطل په ناجایزه طریقې سره وتدلو بها او مې ور وړاندې کوئ الی الحکام هغه حاکمانو ته د رشوت پتور لتاکلو چې تاسو وخورئ فریقا یوه ډله من اموال الناس د مالونو د خلقو نه بالاسم په ګناه سره وانتم تعلمون او تاسو ښه پوهېږئ چې داسې قسم خوراک د مال هغه غټه ګناه ده. اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.